او زما محترمو د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل د داوی تربیت نور هم ډیر ضرور دي تاسو نارینه وګوره هر جمعه بیان اورئ د اختر بیان اورئ د جوړې جرګې بیان اورئ د قبرستان بیان اورئ شبي جمعه کې بیان اورئ په اجتماع کې بیان اورئ په ختم کې بیان اورئ په دستاربندو کې بیانات اورئ بار آزاد ګرځئ دی علماء سره روزانه ملاقات کولی شي د هرې مسلې تپوس کولی شي زنانه د کور په چار دیوارۍ کې قید ناستې دي ځکه پرده فرض ده للمرأة ستران الزوج والقبر زنانو د پر دوه پردې دي یا خاوند دی او یا قبر دی پیغمبر اسلام یو ځل د صحابه کرامو نه تپوس کوي ما خیر للنساء زنانو د پر بهترین عمل کوم یو دي صحابه کرام خاموش علی رضی الله عنه چې کور ته لاړ د فاطمه رضی الله عنها نه تپوس وی بابا جان دی او تپوس کو چا مناسب جوابونه ست تپوس زنانو د پر بهترین عمل کوم یو دي وی د دې وړي رسان جواب دی خیر لهن الا يرين الرجال ولا يرونهن زنانو د پر بهترین عمل چې دوی سړو ته وګوري سړي دوی ته وګوري پرده دا بهترین عمل دی علی رضی الله عنه پیغمبر اسلام ته ارسل کوي د الله رسول جواب وی وایا خیر لهن الا يرين الرجال ولا يرونهن زنانو د پر بهترین عمل چې دوی سړو ته وګوري سړي دوی ته وګوري پرده دا بهترین عمل دی اداره ته چوي اداره تکور کې فاطمه رضی الله عنها و انها بشعه مني ازما د سر ټوکړه ده زنانو د پر بهترین عمل دا د پردې دي للمرأة الستران الزوج والقبر زنانو د پر دوه پردې دي یا خاوند دی او یا قبر دی ناقصات العقل والدين زنانه د عقل او د دین په اعتبار سره کمزوري دي د هر خزي عقل د خاوند عقل نه 50 ګرام کم دي د وجه عمر رضی الله عنه فرمایي خاوند په هر کار کې د کور والے سره مشوره کوي واره خبره دی منینه په خپل دماغ او سوچ کې فیصله په خپل سوچ باندې کوي کته وی چې زه کور والے په خبره باندې عمل کوم چې د کم دي ته دیونه ورسي د عقل کمزوري دي دیني کمزوري دي پرده فرض ده زما محترم تاسو ګورئ زموږ په معاشره کې رسمي رواجونه شو دي موږ یو مدرسې زیات شو عالمان زیات شو د تبلیغ مهنت زیات شو خلک دیندار شو اوس هم زموږ واده 100% د شریعت نه خلاف د ابتدا نه والا د اخري انتها پورې ټول د ایوان رسول دي زموږ په وطن کې ایوان پاتې شي یو سړی راغلی وي د زوی په واده د سنت طریقې د واده چل راته نو ما په اول د تا خبرې کوم چې کم باندې کې چې په سنت طریقه واده کې دا کارونه به اخوا کې او به د اخره کې د سنت طریقې د واده خبرې کوم دوه درې کار دي ستړي به نشي خرچه به پیران شي او تم خوشاله لام خوشاله ناوی خوشاله د واده زلمین خوشاله رشتہ دار به ستړي نشي نو ما له د سنت طریقې واده دا ورستو کې هغه کارونه د تخیم چې کوم نه کې واده نه خپل سبا کم جوړ دي لار چې ویل واده کې شرک علی د قرض نه خلاصي صحابه په دور کې آسان کار واده زموږ په دور کې ګران کار واده د عمر رضی الله عنه کور والو پاسو په کوم ټیم جنازو شو سبای بل نکاح په اپ کټه باندې وکړه تاسو دلته دی علاقه کې د شي چې چا کور والو پاسو شار بل نکاح تاسو په دوه کاله پسند واده نه لري دا زنانه دي چا چې خزه وړي دي خو دوه کاله داسې کاندې راچولې خپه خپه ګرځي دا ولي مړه دوا ورته کوله د کور والو پاسه دوه کاله په دواګانو کې دي او په دریم کال دی واده نشي وي اصلي زنانو ته دعا کوي د مشرۍ کور د ملمن پته لري دعا کاناله کور دې کې دا چارو او دا چیر وټیو بل دې ماشومان ته ګورې دعا کوي چې الله په دې رحم وکړي دا مال غو کوي دوی له مور په کار دا زنانه ورته سوي د خدای ظالم تا نه غیر شو د بری سوچونه دي شروع ستا په خپل دې وینو ډکل ظالم شاته قبرستان کې به غز غز درب ولاړ د خپل دې وینو ډکل واده نه غم جوړ عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه فرمایي درې ورځې ظلم پاتې دا درې ورځې چې مجرد سیدل نه وړل زبدي کې نکاح کې نکاح سان کا ما دې کستویل کوې دن باندې کې ګوټ باندې کې نخا باندې کې نکریسي باندې کې اورا باندې کې جنگ باندې کې پالان باندې کې د واده صلیب په زنانو نه کې د جنگ اعلان په مسجد په سپیکر نه کې دیوانو رسم دي او چې وستی نه کې ولیمه وبنو ما ته وی زما دا غریوان دې لکه چرو نه دی نو ما ته ویلي قسم په دې کدا خبرې نه کور وکړي وی کور والے مې دومره سرتیز ده دا غریوان شې دلې وای نو ما ته چې په سنت طریقه واده کو و یا سری دې کټ کړ دا خو کور ویلې نشي
ما وروس ته تویل کنه وي مو وای به ډبل ګناګارې کوم چې وای ورمو به په عملونه او دا ګران کار دی من دا ګران وعده سان شوی دی وسان وعده را ګران شوی او دا وجه څه د موږ د زنانو نه مجبور زنانو کې عالمان پیدا کړي د بناتو مدارس کې ځای په ځای نیتو کې چې هر کور کې عالم پیدا کوي ان شاء الله او د زنانو ډیر مخصوص مسائل دي کتابونه دې ډک دي کومولي سي د جمعې په بیان کې یو